حدیث شریف کې یوه واقع راځي د یو صحابي کره چا د پسه سر وواستاوی د دا سوچ ووایي چې در ما خو زیات حاجتمند هغه زما بل رور دی در هغه کره وواستاوی د هغه رقم هغه کس به سوچ ووایي یاره چې در ما خو زیات حاجتمند هغه زما همسایه دی در هغه کره واستاوی الغرض دغه سر د وو کورو کې وګرځېدی د وو کورو څخه واپس هغه اول کس ته رالی کم د اول استولی دی نو د دې په باره کې دغه آیات را نازله سو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه چې صحابه در خپل ځان و بل رور ته ترجیح ورکوي قسم پر ده باندې پاکۍ قسم پر ده باندې مسکیني سبحان الله صحابه کرام څومره جانساره څومره قربان خلک ولو څومره در خپل ځان ترجیح و بل مسلمان ته ورکوله قدرمنو مسلمانانو پکار دی چې د داسې واقعیات څخه موږ تاسې سبق واخلو په داسې حدیثو باندې عمل وکړو د خپل امسایه قدر وکړو د خپل امسایه اهتمام وکړو د خپل امسایه په حال باندې ځان خبر کړو چې زه څه خورم باید چې په دې کې زما د امسایه هم حصه حق وي قدرمنو مسلمانانو باید چې د خپل امسایګانو قدر وکړو او د خپل امسایګانو د بچانو قدر وکړو پر هغو باندې شفقت وکړو د هغو پر بچانو باندې